لازمي کوله او موږ صحافت کوو. ما تاسو لپاره به چې کله چې څلوېښت کسان دا اعتراف وکړي چې دا انسان ښه انسان و، الله تبارک وتعالی یې معاف کوي. ځکه الناس شهداء الله فی الارض، دا خلق د الله پاک ګواهان دي چې کله دیو د هغه د ښه سړیتوب ګواهي ورکړي الله تبارک وتعالی یې معاف کوي. نن چونکې د وقار احمد خان برسیوه په ډېر ګڼ تعداد باندې خلک راغلي، ګل دا به یو دوه خبرې وکړي او د خلکو شکریا به ادا کړي، ولې چې زما خیال دی په ډېر ګڼ تعداد باندې او دا دریمه برسي ده چې خلک راځي او دې د سر نه دې خبر هم نه، خو خلک راغلی او څه وایي چې نن ول دا حالات څه دي؟ شیرین خانه د ټولو ناول خو زه د دې راغلي شوي ټولو میلمنو او د وقار خان د سره چې د چا مینه محبت دی د هغو ټولو شکریا ادا کوم. او دا حقیقت دی چې دا څوک چې دي دا په دغې فیسبوک په دې وینا باندې راغلي دي او په دې کې څه شک نشته چې د دې خلکو د هغه سره د زړه مینه وه. زما خو په خپله بچی و، ځکه چې د شاړې نه دلته مې کډه راوړم، زما سره د شپږو کالو راغلی و او زما به مخکې لوی شو دغه ځای ته ورسېده، نور ته زما نه ښه ګوایي چې زه څه ویل غواړم، ځکه چې ته هم زمونږ د وروړۍ نه شامل سړی. نو الله دې هغه وبخي او زمونږ د زړه خو تپوس مه کوو، خو د عام خلک چې دی د 4 کاله پوره شو د هره ورځ د سوشل میډیا نه وقار خان نه وځي. کنې ما ډېر اپیلونه هم وکړه خو بیا مې راشه بنیادمه چې اوس هر سړی په خپل شوق لګیا دی کوي دی. نو الله تعالی دې ټول اجر ورکړي او زه د دې د احسانونو د دې مینې محبت نشم ورتلی او انشاءالله زما چې د دې کور بچی نو وقار خان دغه ته خو نشي رسېدلی، په دې کې څه شک نشته چې هغه یو و، خو په هر حال موږ د هغه نوم په خاطر د خلکو د ووټ په تمه دغه نه کوو، خدمت نه کوو، د ورورۍ او د هغه دغه مینې محبت په وجه باندې. نو بیا زما لپاره خو هغه بچی و. نو الله دې په خپل رحم وکړي، الله دې وبخښي او الله دې موږ نه زړه صبر راکړي. دا خبره مې د دې دپاره وکړه چې لا د هغه دغه مقتدیانو د زړه نه دی وتلی، زمونږ د زړه نه به څنګه وځي، نه د شپې او نه د ورځې. خو الله دې هغه وبخي او الله تعالی دې د هغه دا نوم دقسې روښانه ساتي چې موږ هر کال راغونډېږو د ژوندانه پورې د هغه یاد منوو او د دې خلکو دې الله اجر ورکړي او الله دې خوشحاله کړي چې دا ټول بغیر د وینا د هغه په مینه په محبت باندې نن روژه په خوله راغلي دي، زموږ سره ولاړ دي. د ټولو د زړه د تله شکریا ادا کوم او ستا هم شکریا ادا کوم چې ته د کوم ځای نه راغلی. زما خو ورور چې نو ډېره مننه او الله یو ښاد او آباد لره. مهرباني. السلام علیکم.